بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 124 نمبر درس دی. په منصوباتو کې 12 نمبر منصوب شروع دی. په دې 12 نمبر منصوب چې دی دا مستثنا دی، مستثنا نوم دی د او د کې ډیر زیات باسونه دي. د کې ډیر ورځې زموږ لګي دي، ډیر درسونه په دې کې رالل. دا 12 نمبر کې نو ټول مخکې د 11 پوره شوي دي. د 12 نمبر کې خبرې ډېرې دي. اوس په دې نه مخکې د مستثنا د اعراب او قسمونه و. ننني درس کې د لفظ غیره، دا غیره حرف استثنا دی. د دې غیره اعراب به څنګه راځي او دا به په کوم ځای کې راځي، د دې غیره څه کار دی. نو وای دا خبره اوس معلومه شوه، چې د غیره نه رستو چې مستثنا مجرور وي، د غیره نه رستو چې کوم مستثنا وي هغه مجرور وي، دا غیره مضاف شي او هغه چې کومه مستثنا وي هغه مضاف الیه شي. خو دا لفظ غیره اعراب به اوس په دې مثالونو کې څنګه وي؟ د دې لفظ غیره اعراب به په دې اوس ښکته مثالونه دي، په دې کې به څنګه وي؟ نو وایي څنګه چې د الا د مستثنا اعراب وي، هغه چې کوم مستثنا ده، کوم دغه مستثنا اعراب وي همدغه شان د غیره اعراب وي. ټیک شو؟ همدغه اعراب به چې کوم د الا نه پس د مستثنا کوم اعراب وي کنه، د هغه مستثنا اعراب به د غیره له ورکو او دا غیره به د الا په ځای باندې راځي. دا الا نه دی، د په ځای باندې به غیره راځي او د غیره اعراب چې کوم اعراب د مستثنا وي هغه اعراب به بیا د دغه غیره وي. نو اول مثال کې وایي د مستثنا متصل مثال، چې مستثنام دا متصلم دا او کلام موجب دی، غیر موجب نه دی. موجب هغې ته وایي چې نفي نهي استفهام پکې نه وي. د جاء نه مخکې یا ما جاء وي یا هل جاء وي، ٹھیک شوه، نفي وي یا نهي وي یا استفهام وي، نو هغې ته کلام غیر موجب وایي. او کلام موجب هغه ته وایي چې هغې کې نفي نهي استفهام نه وي. اوس دا کلام موجب دی. او غیر مفرغ، یو مفرغ وي، مفرغ معنی چې مستثنا فارغه وي د مستثنا منه نه. دا القوم مستثنا منه دی. نو دې کلام کې دا القوم موجود دی، نو دته غیر مفرغ وایي. ٹھیک شو؟ او دا الا پکې حرف استثناء دی او زیدن پکې مستثنا دی. ٹھیک شو؟ دا القوم مستثنا منه دی، زیدن مستثنا دی او دا جاءنی دا پکې کلام موجب دی، غیر موجب نه دی. ٹھیک شو؟ ها د مستثنا متصل مثال، متصل هغې ته وایي چې دا مستثنا منه او مستثنا دا یو وي. لکه دا القوم چې دی، قوم هم دا هم د انسانانو یوه ډله ده او دا زیدن هم یو انسان دی. نو ټیک شو، دا د دې حصه ده که نه، د دې قوم حصه ده، نو دته متصل وایي. نو ګورئ، جاءني القوم الا زیدن، جاءني القوم الا زیدن، قوم راغې مگر زید رانغی. ٹھیک شوه؟ نو د دې الا په ځای باندې چې اوس کله غیره استعمالیږي نو بیا به داسې ویلی کېږي جاءني القوم غیر زیدن. نو د غیره باندې دا فتحه ولې وایو؟ ځکه چې د الا نه پس دا زیدن دی، زیدن مستثنا، د ده چې کوم اعراب وي هغه اعراب به د غیره وي. ٹھیک شو جی؟ نو جاءني القوم غیر زیدن، جاءني القوم غیر زیدن، او د دې غیره نه پس چې کوم دا مستثنا و که نه، دا مستثنا دا د غیره نه وروستو راغی نو دا به اوس مجرور وي. ٹھیک شوه؟ دا غیره به مضاف وي، دا زیدن به ورله مضاف الیه وي. نو دا عمده کلمه چې دا کوم کلام چې دی جاءني القوم الا زیدن، دا داسې لیکلی کېږي جاءني القوم غیر زیدن. د جاءني القوم الا زیدن معنم ده چې قوم راغی مگر زید رانغی، او د جاءني القوم غیر زیدن مطلب هم دا دی چې قوم راغی بغیر د زید نه، چې زید رانغی. ٹھیک شوه؟ همدغه یو معنی ده. خو د الا په ځای باندې غیره راځي او چې کوم د الا نه وروستو د مستثنا کوم اعراب وي هغه به په دې غیره باندې راځي. صحیح شو جی؟ او دا چې کوم مستثنا ده هغه به بیا د دې غیره نه وروستو چې کله مستثنا راځي نو هغه مستثنا به بیا مجرور وي، ځکه دا غیره مضاف وي او مضاف کېږي او دا زیدن والله مضاف الیه شي. ښه جي؟ دویم نمبر مثال کې وایي د مستثنا منقطع مثال. مستثنا منقطع هغې ته وایي چې دا کم ګوره دا الملائکتو دا مستثنا منه دی او د الا نه پس چې دا کم ابلیس دی دا مستثنا دی. نو دا مستثنا ده د مستثنا منه د ملایکو د ډلې نه دی، ځکه ملایکې چې دي دا د الله روح، دا چې کوم نورانی مخلوق دی، دا الله د نور نه پیدا کړی، او دا ابلیس چې دی دا ناری مخلوق دی، د اور نه الله پیدا کړی. نو نور او اور دا دواړه یو نه دي، اور جدا دی او دا نور چې دی دا جدا دی.
ټیک شو نو دا دواړه د الا نه مخکې او د الا نه وروستو دا دواړه یو شان نه دي ټیک شو یو قوم نه دی یا یو ډله نه ده دا د الا نه مخکې چې کوم مستثنا منه دی دا یوه ډله ده او د الا نه وروستو چې کوم دا ابلیس دی نو دا بیل شی دی ټیک شو نو دې ته مستثنا منقطع وایي دې ته مستثنا منقطع وایي یعنی جدا مستثنا جدا ده او مستثنا منه جدا ده نو منقطع دې ته وایي یا منفصل ورته وایي ټیک شو نو سجد الملائکة فرشتو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه نو اوس په دې الا په ځای باندې مونږ غیر استعمالو او غیر لبا د ابلیس د ابلیس چې راکم منصوب دی د دقه اعراب غیر لورکو نو ګوره ای سجد الملائکة غیر ابلیس غیر وګوره هلته کې چې په ابلیس کم دغه اعراب او ما هغه د غیر اعراب هم کو غیر همدقه د مستثنا اعراب به غیر له ورکې دا مستثنا ده دا ابلیس مستثنا ده د اعراب براوالی دی غیر له به ورکې او دا ابلیس په د غیر نه وروستو مجرور وي خو د باندې زیر ځکه نه راځي د باندې کسره ځکه نه راځي چې دا غیر منصرف دی په غیر منصرف باندې کسره نه راځي نو دا غیر منصرف دی ځکه د باندې کسره نشي راتلی نو دا غیر مضاف دی او ابلیس مضاف الیه دی لفظا مفتوح دی مفتوح دی لیکن محلن چې دی دې ته محلن وایي محلن مجرور دی ٹھیک شو خاجی 3 نمبر دی چې کلام غیر موجب وي غیر موجب معنی چې نفي نهي استفهام پکې وي کلام غیر موجب وي او مستثنا مقدم وي مقدم معنی چې دا مستثنا د مستثنا منه نه مخکې وي اصل قاعده خدا را اول مستثنا منه وي بیا حرف استثناء وي بیا مستثنا وي اوس په داسې نه وي اول به د حرف استثناء راشي بیا به هغه پسې مستثنا راشي او مستثنا منه به د مستثنا نه وروستو شي ٹھیک شو نو او کلام غیر موجب چې نفي نهي استفهام وي پکې لکه ګورئ ما جاءني دلته کې جاءني دلته ما جاءني دی نو دا ما جاءني دا کلام غیر موجب دی الا دا حرف استثناء دی زیدن مستثنا دی او القوم چې دا مستثنا منه دی نو دا القوم د جاءني پسې القوم پکارو ٹھیک شو او دا زیدن په خپل ځای د الا نه پس دی خو دلته کې دا الا نه د پس دا مستثنا دی او د مستثنا نه وروستو دا مستثنا منه راغلی ده مستثنا نه وروستو مستثنا منه راغلی ده نو دا مستثنا مقدم شو مقدم معنی د مستثنا منه نه دا مستثنا مخکې شوه دا زید مستثنا دی او دا القوم چې دی دا مستثنا منه دی نو دا مستثنا منه دا وروستو شو او دا مستثنا مخکې شو نو دته وایي مستثنا مقدم ٹھیک شو نو دا به بیا په دې کې به څنګه ویل کېږي نو ګورئ ما جاءني غیر دی غیر لا د زید دا اعراب ورکا غیر زید القوم ما جاءني غیر زید القوم ٹھیک شو جی نو دا خو د مستثنا مقدم مثال شو اوس د توي څلورم نمبر کې چې کلام غیر موجب وي او ما نفي نهي استفهام پکې وي او مستثنا مذکور وي مستثنا موجود وي مستثنا موجود وي ٹھیک شو نو بیا به په دوو حالاتو کې ویلې شو ٹھیک شو کلام غیر موجب هم دی مستثنا منه مذکور ده مذکور موجود ده مستثنا منه موجود ده ٹھیک شو جی مستثنا منه دا مستثنا ما لیکلی خدا مستثنا منه دی او مستثنا منه مذکور معنی را چې موجود ده مستثنا منه هم شته نو بیا به په دوو حالتو کې ویلی شي خو شرط دا دی چې کلام غیر موجب وي ګنې غیر موجب معنی چې نفي نهي استفهام پکې وي لکه ما جاءني نو د جاءني نه مخکې دا ما راغی نو دا کلام غیر موجب شو ٹھیک شو دته کلام غیر موجب وي غیر موجب معنی چې یا نفي وي یا نهي یا استفهام وي دا اوس نفي دی ما جاءني احد زما خواله څوک هم رانغی غیر زید بغیر د زید نه ٹھیک شو نو دا اصل کې ما جاءني احد الا زیدا ما جاءني احد الا زیدا او ما جاءني احد الا زید ویلی شي ٹھیک شو نو ګورئ دا یو دوه قسمه ویلی شي دا ګورئ داسې ویلی شي ما جاءني احد الا زیدن ویلی شي او ما جاءني دا داسې ویلی شي ما جاءني
احد الا زیدون هم ویلی شي. دا زیدن هم ویلی شي او زیدون هم ویلی شي، ځکه کلام غیر موجب دی او مستثنا منه موجود ده. دا کلام غیر موجب دی، غیر موجب، او مستثنا منه موجود ده، مستثنا منه موجود ده. ٹھیک شو؟ نو بیا به د حرف استثناء نه رستو دا مستثنا چې دی هغه زیدن هم ویلی شي، زیدون هم ویلی شي. چې کلام غیر موجب وي او مستثنا من هم موجوده وي نو بیا ته زیدن او زیدون دواړه ویلی شي. ٹھیک شو؟ نو اوس په د دې الا په ځای باندې ما جاءني احد الا زیدن او ما جاءني احد الا زیدون، نو د دې الا په ځای باندې به اوس مونږ غیر لیکو. نو دلته کې راځي ما جاءني احد غیر زیدن. نو په دې اول نمبر کې چې ما جاءني احد الا زیدن، نو د دې زیدن دا اعراب هم راواغسته دی غیر لم ورکو. نو دا به موږ وایو ما جاءني احد غیر زیدن، ما جاءني احد غیر زیدن. او دویم مثال د دې دویم نمبر، دا دویم نمبر ما جاءني احد غیر زیدن، دلته د الا نه پس دا مستثنا چې زیدون دی، نو دقه د زیدون دا اعراب هم راواغسته غیر لم ورکړه. نو احد غیر زیدن، دلته هم غیر زیدن وي او دلته هم غیر زیدن وي. د غیر زیدن هم ځکه وي چې د مستثنا اعراب زیدنو، نو غیر مونږ به غیر منصوب وایو. او چې کله د مستثنا دا زیدن نه دی دا کله زیدون شي که نه زیدون، نو بیا به مونږ غیرو وایو. نو ما جاءني احد غیر زیدن. ٹھیک شو جی؟ او اخیری نمبر پنځم نمبر مثال، په دې دریو مثالونو کې د غیر اعراب د عامل مطابق وي. په دریو مثالونو کې درې مثالونه کله چې کلام غیر موجب وي، کلام غیر موجب وي، مستثنا منه نه وي، مستثنا منه موجوده نه وي، کلام غیر موجب دی. دلته وګورئ کلام دا وګورئ ما جاءني، دا ما راغلی دی، نو دې ته کلام غیر موجب وایي ځکه ما پکې نفي راغلی ده، نو دا کلام غیر موجب دی. او د غیرو نه مخکې مستثنا منه نشته دی، مستثنا منه نشته دی، دې ته مفرغ وایي. مستثنا دا مستثنا مفرغ ده. نو بیا به مونږ دا درې قسمه ویلی شو. دا مونږ دغه سره ووایو الا سره اول وایو الا سره، نو بیا به د هغې نه پس بیا دې سره دې مطابق باندې ووایو. نو ګورئ د دې اول مثال په الا سره داسې دی ما جاءني الا ما جاءني الا زيد الا زید. بیا په پویو ما بیا د دویم نمبر دا ما رأيت الا زیدن. ٹھیک شو؟ او 3 نمبر دے ما مررت الا بزید. اوس دلته ګورئ جی دا ما جاءني الا زید، ما جاءني الا زیدن، ما رأيت الا زیدن او ما مررت الا بزید. اوس دې ته ګورئ جی دلته کلام غیر موجب دی او مستثنا منه نشته، د الا نه مخکې القوم پکارو یا یو بل څه پکارو هغه نشته دی، مستثنا منه نشته دی او کلام هم غیر موجب دی. نو بیا به د الا استثنا نه پس دا کم مستثنا دی که نه مستثنا هغه به د دې جاء مطابق وي، ځکه دا جاء دلته کې جاء عامل دی، دا فعل دی او دا فاعل غواړي، فعل همیشه فاعل غواړي، نو الا نه پس په مستثنا ولا فاعل کې. بیا ما رأيتو دا فعل فاعل دی، رأيتو فعل فاعل دی. ٹھیک شو؟ او دا کلام غیر موجب دی او د الا نه مخکې مستثنا منه نشته، نو د الا نه وروسته چې کومه مستثنا ده که نه نو هغه به د فعل او فاعل چې دی هغه مفعول غواړي، نو هغه د فعل فاعل دپاره به د مستثنا مفعول کې. بیا ګورئ ما مررتو فعل فاعل دی، الا حرف استثناء دی او با جاره دی، د با جاره نه پس چې کوم هغه مستثنا و هغه مجرور کو، ځکه با جاره عامل دی او عامل چې دی هغه خپل معمول کې عمل کوي، معمول کې عمل کوي. نو ګوره د با جاره چې دی د زیدن مستثنا ده،
کسره ورکړې ده. نو اوس په همدقه د الا د الا نه د الا د الا په ځای به مونږ صرف غیره استعمالو. دلته کې د مثالونو کې مې درته الا ولیکه، دې کې به درته اوس د دغه په ځای باندې به غیره استعمال کړو. نو ګورې ما جاءني غیر زیدن، دا غیر مې ولې مضموم وویله، دله مې ضمه ولې ورکړه؟ ځکه چې دلته کې په دې زیدون باندې ضمه ده، دا رفع ده، حالت رفعي کې دی. نو دا غیره چې غیره که نه هغه به حالت رفعي کې وي. نو ما جاءني غیر زیدن، نو غیر مضاف زیدن ولا مضاف الیه، مضاف الیه جاء دپاره فعل شو، فاعل شو. ما رأیتو فعل فاعل دی او دا فعل فاعل چې دی هغه مفعول غواړي. نو دا دلته ورله ګورئ ما رأیتو الا زیدن، نو د زیدن چې کوم اعراب دی دغه به غیره له ورکړي، نو غیره زیدن به کې. ما مررتو دلته کې ګورئ ما مررتو الا بزیدن، ما مررتو الا بزیدن، د با جاره چې دی د با جاره دا د زید له کسره ورکړې ده. همدقه کسره به بیا په دې غیره باندې ولګي. ما مررتو بغیرن، دا با جاره وګورئ دا غیرو دلته غیره شو او دلته د با جاره عامل د وجې غیرې شو. ما مررتو بغیر زیدن، دا با جاره دی، غیر مضاف دی او زید مضاف الیه، دا زید مستثنا دا مضاف الیه شو. دا مضاف او مضاف الیه د با جاره لپاره مجرور شو. جار او مجرور دا د مررتو فعل متعلق شو. ٹھیک شو. نو دا د نن ورځې درس وګوره جی، د اخري مثال چې دی په ده کې درې قسمه دغه راځي، د عامل پکې درې قسمه راځي. جاء پکې عامل دی او دا چې دی د غیر علیه ضمه ورکړې ده. رأیتو فعل فاعل دا عامل دی، غیر علیه فتحه ورکړې ده. مررتو فعل فاعل دی او با جاره چې دا عامل دی او غیر علیه کسره ورکړې ده. نو دا د غیر اعرابو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.